بسم الله الرحمن الرحيم. درود شريف وي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة. دا نوی باب شروع شو. باب کې دوه خبرې دي. انسان د پاره مکروه دي چې د الله د ذات په واسطې سره د جنت نه علاوه بل شی غواړي. مثلا سړی چانه سوال کوي د خدای واسطه درته اچوم او د دنیا څه شی ورته یاد کړي دا راله راکړه. لکه دا سوالګري وایي د الله په نوم 10 روپۍ را، د الله په نوم 100 روپۍ را. داسې غوښته مکروه ده. د الله د ذات په واسطې سره د جنت نه علاوه بل شی نشي غوښتی. د جنت نه علاوه بل شی نشي غوښتی. خامخا که د الله د ذات واسطه پکې منځ کې راولي، اول خو داسې ځینو کې د دنیا په حقیر او معمولي او سپک او وړو شیزونو کې د لوی الله لوی نوم واسطه کول نه دي پکار. ځکه د الله ذات ډېر لوی دی، د الله پاک نوم هم ډېر لوی دی، او د دنیا لوی نه لوی شی څه دی؟ ورکوټی دی، حقیر دی. یعنې واخلئ تاسو د یو لوی نوم د یو لوی څیز نوم والی ځئ د دنیا، هغه څه دی؟ حقیر دی. ولې؟ فنا کېږي، نو خوري کېږي، پایداري ورله نشته دی. چې پایداري ورله نشته نو د هغې دپاره دومره لوی نامه استعمالولو دا مکروه دي. یو دا خبره ده چې د الله تعالی د ذات واسطه چاله ورکړي د جنت نه علاوه بل شی چې پې غواړي نو دا مکروه دي. جنت پې غوښتی شي، څنګه پې جنت غواړي؟ یا الله تعالی ستا د ذات واسطه در کومه چې ما جنت ته داخل کړه. یا الله تعالی زه ستا د ذات واسطه در کومه چې د خپل ذات په واسطې سره ما جنت ته داخل. د یوه خبره باندې پوه شو. دویمه خبره باب کې دا ده وکراهة منع من سأل بالله تعالی وتشفع به. مخکې له خو دا مکروه شوه که نه چې د الله ذات ما ته واسطه کوي او رانه سوال کوي، خو که رانه وکړو په مسله نه وپوهي، په دې مسلو دا ټول جهان پوهې دی، په دې مسلو دا ټول جهان ټول مسلمانان پوهې دي، مسلې اورېدلي دي. په مسله نه دی پوهې، تا او ما ته ودرېدو، لاس یې راته ونیو او د الله واسطه یې پکې د الله ذات یې پکې واسطه کړو چې د الله په نوم باندې 10 روپۍ راکړه، نو هغه له خو دا سوال مکروه و. خو اوس چې ما ته د الله روی واچوله، زه به څه کوم؟ اوس ما له مکروه دي چې زه ورله څه نه ورکوم. ما ته یې دومره لویه نامه مخې ته واسطه کړه او زه به بیا لاس ورکوم؟ نه نه، اوس به خامخا دله څه ورکوم، ځکه د چا نوم یې اخیستی. ده سره خو به ګورو ده په مسله عمل نه دی کړی، یا دی پېښور سوالګری دی او کار څه دی، یا مې زړه نه غواړي چې دله ورکړم، خو اوس یې هلته د چا نوم اخیستی دی؟ د الله نوم یې اخیستی دی، نو اوس به انکار نه کوم. یا که د څه څیز سفارش یې راته کړی چې د خدای په نامه باندې دا کار وکړه، نو اوس به ترې نه انکار نه کوم. 22 نمبر حدیث مبارک دی، 1722 نمبر. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی، لا يسأل بوجه اللہ الا الجنہ، لا يسأل بوجه اللہ الا الجنہ. دا اللہ د ذات په واسطې سره دی د هیڅ څیز سوال نه کیږي سوا د جنت نه. رواه ابو داود. دا حدیث امام ابو داود رحمه الله روایت کړی دی. سنن ابي داود کتاب الزکات باب کراهیت المسألة بوجه الله تعالی. په دې باب کې عالمان په شرح د حدیث کې لیکي، مطلب دا دی چې سړی د الله ذات واسطه کی کنه چاته، خاص کر د دنیا په دې حقیر او معمولی سیزونو حاصلولو کې، نو داسې کول الله پاک ته ناخوښه دي، مکروه دي، ناپسندیده دي. او که چېرې د الله پاک نوم واسطه کوي نو د جنت د حاصلولو دپاره دی واسطه کی. مثلا نو دی وایي یا الله مونږ ته نه ستا د ذات په واسطې سره دا سوال کوو له تا نه چې ته مونږ جنت کې داخل کړه. جنت دې د الله په ذات په واسطې سره غوښتی شي او بل شي نشي غوښتی د دنیا نه.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. صلی الله تعالی